السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو د الله نو امید ته چې تاسو به روغ جوړې او د صحت په جامه به الله مو روغ جوړ او د صحت په جامه لره ملګرو نن مې ستاسو په خدمت کې یو عجیبه او ناشنا د حدیث نه ثابته خبره راوړې څه خبره ده هغه دا ده چې د مچ په دې یو وزر کې جراثیم بیماری ده او په دې بل وزر کې د مچ هغه علاج دی او په دې کې سبب د علاج او سبب د بیماری د خطر دی وای کله چې ستاسو د سکاک په سیزونو کې اوبو کې چیو کې مچ پریوځي نو تاسو به کېدای شي مسله اوریدلی چې دا ورپکې ورډوب کا او به تر وباسو ولی وای ځکه چې په دې یو وزر کې بیماری ده په دې بل وزر کې وسره دارو دي او دا بل وزر دا علاج دی د هغې لپاره دا خبره چې څنګه ډاکټرانو ویلې ده دغه شان دا د حدیث نه ثابت ده د نن نه 1400 کاله مخکې څه د پاسه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راځي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ونبي عليه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې ستاسو د سکاک په سیزونو کې مچ پریوځي نو فلیغمسه دی ور ډوب کوي پکې دی پکې ور غوپه کوي ثم لينزعه بیا دا غین روباسي وی ولی فإن في إحدى جناحيه زکه چې د په دې یو وزر کې داء بیماری ده جراثیم او والاخرى شفاء او په دې بل وزر کې چې کوم نه شفا ده دا غي علاج دا حدیث نه خبره ثابت ده چې مچ په یو وزر کې ده سپرات دي بیماری پر جراثیم دي نو په دې بل وزر کې علاج هم ده دوی مسله ده چې کله د سکاک په سیزونو کې چې وغیرہ کې دا پریوزي نو ورډوبي کو به تروبا سو به ورڅ ها کستا طبيعت نه من یازان نه خبره هو کو د دقه چیس کې د دسي ډایرک مسله وای زکه چې د کم وزر کې چې د بیماری ده د جی پس شي کې د وو یعنی چې وغیرہ کې ور پریوزي شربت کې نو د پکې هغه کم د بیماری والا وزر د هغه پکې ورډوبي نو چې هغه پکې ورډوب کو نو تاسو پکې جراثیم پرې خو چې ته هغه اوس کې بغیر دغه د ډوبولو نه هغه بیماری بستا سیواشي او تاسو به کوم نه مرز خو چې ته پکې هغه ورډوب کې د پیغمبر خبره ده چې په دې بل وزر کې وسره علاج دی دوی وسره هغه پکې ورډوب کا نو به اوس کا هغه جراثیم مړ شي او ختم شي عجیبه او ناشنا خبره او دا خبر نبی رسول الله والسلام د نن سوار لسو کاله مخکې صد پاسه کړي ډاکټرانو نن او اوس د جدید دور ډاکټرانو هغه باندې تجربه کړي او دا خبره وایي بالکل صحیح ده دا حدیث امام بخاری ذکر کړي په خپل کتاب صحیح البخاری او د هغه کې کتاب بدء الخلق کې دا حدیث راوړل او باب دی باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فإن في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء او دا حدیث نمبر دی 3320 دا حدیث والسلام ورحمة الله وبركاته.